اسماء حسنا الاول دی. الاول من آغا ذات چغی طولنا رنبے ذات سب سے پہلے ذات دا اللہ تعالیٰ دے چاگر سے ابتدا نشتے. نو دی که دا وظیفه چی بعض کسان دا غی اولادی خو اغا نارینا اولادی نی ناغل پکانی چی دا وظیفه کئی دان لا چی سلویخ رز پوری سلویخ بیری الاول دا دان لا اغا تلاوت کئی و دا دی وظیفه کئی نو دا اغا مولاد باللہ پورا اگرزائی. یا بعض کسانی اغی بہر ملکونو دا تلی دا دوی مدے کی اغا وظیفه و فائدہ دا. یا مسافری او ډیر وخت شوی بهر تلی کور کې خلک په انتظار باندې چې کله به راځي نو د هغه د راتلو واپس یا یو کس ته شرطترې پته نه لګي د هغه د واپس د راوستو دپاره دا وظیفه ده. نو چې کوم مسافر نشته بهر تلی نو جمعې په ورځ باندې 1000 پیری الاول جل جلاله دا وظیفه وکړي انشاءالله تعالی خیر یسرم اللہ تعالی واپس کل وطن دا غره ورسي. نو لہذا الاول دا وظیفه چې څوک کوي ناغه مسافر چې کم بهر ملکونو کې واپس په الله خیر سره واپس راولي. اسماء حسنا الاخر دی دا د الله تعالی نوم دی. د دې معنی دا ده چې دغه الله تعالی چې دغه نه بعد یو بل څوک ذات او هستی نشته صرف د الله تعالی ذات اخیری دی چې هغه نه انتها نشته. لیس له انتهاون دی که دا وظیفه ده چې کم سړی روزانه 1000 پیری الاخر جل جلاله وای د زړه کې چم چې غیر الله کاغه پټې دی او کاغه مال دی کای دنیا یو نور فانی سيزونه دی آی سره مینه ده نو الله باید زړه د غیر الله د امینه محبت وباسي انشاءالله تعالی اللہ تعالی ورته خپل محبت را ولړتای. او دویمه فائدې دا ده چې تمام عمر چې کوم کوتاهي د ګناهونه غلطۍ د دنه شوي نو چې دی دا وظیفه ځان له معمول وګرځي نو دا باید کوتاهو د ګناهونو لپاره کفاره وګرځي او الله تعالی باید خاتمه بالخیر بالایمان سره وګرځي. لہذا د دې وظایفو ډېر نورې هم ډېرې فائدې دي هم دنیاوي او اخروي. نو پکار دی چې موږ د الله تعالی د نومونو ورد کوو ذکر کوو الله موږ نه په دې باندې راضي وګرځي.